الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نن یو ځل بیا حي علی الفلاح پروګرام دی. په دې پروګرام کې ټولو قدرمنو ته او ټولو کتونکو ته هرکلی یم. د لوی رب دا امید ساتم چې د صحت جامې به په روغتیا باندې وي. الله تعالی مو همیشه لپاره تل خوشحال او آباد لره. نن یو ځل بیا د یو عالم دین سره انشاءالله پروګرام به کیږي او بهترینې ګټورې خبرې به د ستاسو په وړاندې باندې رادرومي او د ستاسو لپاره به چې کوم دی د خیر او د خوشحالۍ ذریعه ګرځېږي. انشاءالله ان قریب به ښایسته خبرې ته واورو. د نن ورځې چې کومه پروګرام کې زموږ موضوع هغه رزق حلال. د دغې موضوع انتخاب موږ ځکه وکړلو چې انسان الله تبارک وتعالی د انسان او پیری دا الله تبارک وتعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی چې د انسان او د پیری په دنیا کې څومره څه دي دا به د الله عبادت کوي. د الله عبادت نه ماسوه به بل څه نه وي. خو بیا کتونکو که وګوري د الله عبادت چې کوم مقبول د الله عبادت وي او الله ته خوښ عبادت هغه وي چې کله د داسې عبادت وکړي چې هغه بالکل خالص عبادت وي، یعنی نیت هم پکې برابر وي او همدارنګې د حرامو نه پکې ځان ساتلی وي او د الله بندګي وکړي، نو دغه عبادت بیا الله ته ډېر خوږ دی. او حقیقت دی چې زموږ علما فقهای کرام فرمایي چې د چا په خېټه کې د حرام څه مال پروت وي نو الله تبارک وتعالی دعا نه قبلوي. همدارنګې الله تبارک وتعالی بهترین عبادت چې کوم دی نه قبلوي. نو دغې وجې نه د انسان کردار په دنیا کې دا دی چې انسان به د الله عبادت کوي او د الله عبادت لپاره بیا الله تعالی خپلې طریقې فقهای کرامو موږ ته خپلې طریقې بیان کړي دي چې زه ته به د هغې طریقو موافق چې کوم دی د الله تعالی بندګي کو، د الله تعالی عبادت وکړو. او حقیقت د ورونو د الله تعالی په عبادت کې کامیابي دو، د الله تعالی په اطاعت کې کامیابي دو. همدارنګې د الله تعالی چې احکام زه ته په ځان کې عملي کو، بس دا د ما ته لپاره یو لویه کامیابي دو. لکه څرنګې رزق حلال د خپلو بچو لپاره وګټلو، همدارنګې د خپل ځان لپاره رزق حلال حاصل کړو، نو دا هم یو قسم نه د الله تعالی عبادت دی. او تر دې پورې چې په دغه عبادت باندې د تا نور عبادات ښایسته کیږي او الله تعالی پوره اجر درکوي. بلا تاخیر نننی پروګرام کې موږ سره تشریف فرما یو ښایسته جید عالم دین جناب حضرت علامه مولانا مفتی شفاعت صاحب. ړومبنی مفتی صاحب د تاسو شکریه په دې سختو اوقاتو کې چې موږ ته ټیم راکړو. الله مو خوشحال لره، ډیره مننه جی. جزاکم الله. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. صدق الله العظیم. ټول ناول زه مولوي صاحب ته تاسو ډېر مشکور ممنون یم چې دومره قیمتي وخت تاسو موږ له راکړو او کتونکو دپاره هم داسې یو بهترین پروګرام کېښو. یقینا چې دا یو لوی قدم دی، دا یو د خیر قدم دی. رب کریم د تاسو له جزای خیر درکړي. امین. جزاک الله تاسو سره. امین. مفتی صاحب محترم، د تاسو خو اکثر مونږ ته پته لګیږي چې مصروفیات درس تدریس وغیره دا هم زیات وي، خو بیا هم چې کوم دی تاسو د دین دپاره یو مطلب څه وخت راوښکو، الله تعالی تاسو له اجر درکړي. او نن چې کومه موضوع د تاسو به په ذهن کې درغلي وي چې یاره دا به رزق حلال باندې خبرې کوو. بالکل. نو رزق حلال حقیقت دا دی چې مونږ الله تعالی پیدا کړي دغې پاره چې رزق حلال مونږ حاصل کو، او دا د نور عباداتو لپاره یو قسم له ثمره دو. نو دغې وجې نه مونږ دغه موضوع تعیین وکړلو او د تاسو سره به انشاءالله چند خبرې بهترینې خبرې په پروګرام به مخکې سره ګوزو او ښایسته خبرې به کوو. ړومبنی مفتی صاحب محترم، د رزق حلال داسې د مونږ کتونکو ته څه وضاحت وکړو چې رزق حلال یای څه شي ته او رزق حلال څه شی دی، لږ شاندې وضاحت. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ډیره بهترینه ده. رزق حلال چونکې موجوده دور کې د دې موضوع ضرورت اشد راپېښ شوی دی
او پکار دی چې موږ تاسو سامعین او ناظرین د دینه فائدہ حاصله کیو په دې باندې مفصل ځان پوي کی. جی جی بالکل. ټول نه اول رزق حلال دا یو عبادت ته جی څرنګه چې موږ تاسو باندې نور عبادت لازم او فرض دي جی نو د هغې په زمره کې رزق حلال د هغې حصول او د هغې ګټل هم دا یو قسم له عبادت دی. جی لکه څرنګه په لمونځ باندې په روژه باندې په زکات باندې جی کوم ثمرات او فواید ملاویږي دنیوي او اخروي دغسې چې یو انسان مسلمان د خپل اولاد دپاره جی د خپلو بچو دپاره د خپلو رشته دارانو دپاره جی د رزق په تلاش کې ووځي جی نو دا فی سبیل الله په زمره کې را درومي ګویا دا انسان د الله تعالی په لار کې ووتو. جی نو په دا وجه باندې رزق حلال دا یو بهترین عبادت دی. جی که موږ تاسو سوچ وکړو رب کریم په قرآن کریم کې فرمایي جی یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا. جی اے رسولانو اے انبیاء علیهم السلام جی تاسو خورئ د هغه رزق نه چې کوم موږ تاسو له درکړی جی حلال او تاسو اعمال صالحه کوئ. جی یعنی په دغه آیت کریمه کې په دوه څیزونو باندې رب کریم امر کړی دی جی چې یو د هغې نه رزق حلال حصول دی رزق حلال خوړل دي جی او دویم نمبر په هغې کې اعمال صالحه دي. جی جی علما ډېره عجیبه خبره کی په دغه آیت کریمه کې رب کریم اول امر هغه په رزق حلال وکړو په اکل حلال وکړو چې تاسو حلال رزق ګټو هغه خورو جی او ورپسې واعملوا صالحا او تاسو اعمال صالحه کوو. جی نو که دلته وګورو هغه حصول د رزق حلال جی او اکل حلال دا مقدم دی جی په اعمال صالحه باندې. جی جی نو په دې کې علما مفسرین فرمایي په دې کې اشاره او دغه خبره ته چې دغه رزق حلال اکل حلال مقدم شو په اعمال صالحه باندې. د هغې وجه دا ده چې د اعمال صالحه د عباداتو د مقبولیت لپاره جی سبب چې دی هغه حصول د رزق حلال دی. حصول د رزق حلال یا داسې چې اعمال صالحه او د عباداتو قبولیت جی دا موقوف دي تر حصول د رزق حلال پورې. جی جی یعنی هر کله چې د انسان خېټې ته او دغه جی زړه ته چې حلال روزي او حلال غذا ملاو شوه جی نو پس ته هغې نه هغه اعمال صالحه دنه به په اسانتیا سره چې دی د هغې اظهار کیږي صادریږي. نو په دا وجه باندې د قرآن کریم اسلوب و طریقې مطابق رزق حلال د یو بهترین سبب شو د اعمال صالحه د قبولیت لپاره. لکه مفتی صاحب محترم کتونکو د مفتی صاحب محترم ډیره ښایسته خبره وکړله او د دې خبرې هغه خلاصه او لب لباب دی چې کوم انسان عبادت ښایسته کول غواړي نو اول به رزق حلال حصول کړي. بالکل جندا حلال رزق په حاصلوي راهې نه بعد به بیا عبادت کې یو قسم لا خوند وي او مطلب د مقبولیت جامه وي راغستلی کېږي. بالکل بالکل. جی مفتی صاحب محترم ډېرې ښایسته خبر روانې دي او په دې ضمن کې د ما په ذهن کې یو بل یو سوال دی جی جی او اکثر کتونکي به په دې باندې چې کوم دی دا غواړي چې یاره موږ ته د خبرې وضاحت وشي. مفتی صاحب محترم د رزق حلال لکه موږ خو یو چې رزق حلال او رزق حلال په دې باندې پوه کېږو خو که یو انسان رزق حلال حاصل کی او خپلو بچو له حلال رزق راوړي نو د دې به داسې څه برکات وي په حدیثو کې یا علما کرامو داسې څه برکات ذکر کړي؟ جی بالکل تاسو ډېر ښکلی کوېسچن سوال وکړو جی چې مثال کے طور پر رزق حلال د هغې ثمره او د هغې برکات څه دي؟ جی نو د هغې وجه دا ده چې د هغې د برکاتو د ثمراتو نه جی یو برکت دا هم دی جی چې حدیث مبارک کې را درومي رسول الله مبارک فرمایي الکاسب حبیب الله. جی کسب کوونکی او حلال رزق لټونکی انسان دا د الله تعالی دوست دی. سبحان الله ماشاءالله سبحان الله. مولوی صاحب د حدیث نه مخکې یوه خبره زه تاسو ته کړم او دا ډېره بهترینه خبره ده اهمه خبره او زه غواړم چې کتونکو سره دا شیر شي او خلکو ته فایده واخلي. جی هغه په دې کې یوه نکته ده جی دا حدیث خو مونږ وړاندې کړو چې الکاسب حبیب الله حبیب الله جی حلال کسب کوونکی حلال روزي ګټونکی خپلو بچو اولاد دپاره جی دا د الله دوست دی جی حبیب الله. اوس که موږ سوچ وکړو هغه خبره دا و جی چې د لطف او د خوند نه ډکه ده جی چې 1,23,000
999 انبیا علیهم السلام صحیح جی دغه ټولو ته خپل القابات ملاو دي جی لکه فار ایگزامپل د هغې نه آدم صفی الله جی جی موسی کلیم الله جی عیسی روح الله ابراهیم خلیل الله داسې دیگر انبیا علیهم السلام د الله د طرف نه ورته ملاو دوی ته د القابات او دغه بهترین صفاتو باندې دوی موصوف دي جی خو که وګورو په دې کې یو ځان لا زموږ تاسو نبی اخر زمان جی. خاتم النبیین صلی الله تعالی علیه وسلم جی. زموږ تاسو خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته جی. چې کوم لقب رب العالمین ورکړی چې 1,33,999 انبیاء علیهم السلام تقریبا یو طرف ته جی جی هغوی چې کوم القابات دي هغوی چې کوم صفات دي جی. هغه ډېر اعلی او بالا دي جی. خو چې کوم خاص صفت او کوم خاص لقب د موږ محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته ملاو دی جی. هغه د حبیب الله حبیب الله ماشاءالله سبحان الله نو لہذا د امتی د خپل نبی سره یو نسبت جی که غواړي چې زه د خپل نبی سره نسبت راشي او ما کې هغه نبوي اخلاق راشي او زه د نبوي اخلاقو سره ښایسته شم جی نو پکار دی جی چې دای کسب حلال اختیار کی کسب حلال ځکه چې الته غماو ته د محبوب علیه السلام لقب څه دی حبیب الله حبیب الله جی. او دلته چې کوم امتی ته که د لقب ملاویږي جی. په وجه د څه نو د هغې دپاره سبب دا دی چې دی حصول د رزق حلال وکړي ځکه الکاسب حبیب الله حبیب الله کسبګر چې دی حلال رزق ګټونکی دام د الله دوست دی جی. او د الله رسول هم د الله دوست دی یعنی په خپل په دې یو قسم لا ځکه چې انبیا علیهم السلام چې کوم رزق حاصل کړی دی هغه ټول حلالو جی نو سبحان لہذا چې امتی هم هغه رزق حلال طرف ته توجه ورکړي نو دی د خپل نبی سره په هغه صفت کې یو قسم لا مشابهت راغی نسبت راغی او د خپل نبی سره نسبت راتلل دا ډېره اعلی او ښکلې خبره ده ماشاءالله مفتی صاحب محترم ډیره ښایسته خبره تاسو وفرمایله جی. او خبره دا چې یاره لږ څرنګې نبی پاک علیه صلات وسلام ته حبیب الله لقب ورکړلی جی، شوی بالکل د الله د همداسې. طرف نه اوس یو سړی دی حلال رزق حاصلوي نو لږ څرنګې نبی علیه السلام ته حبیب الله لقب د الله د طرف نه ورکړی شوی دی نو کوم انسان چې حلال رزق حاصلوي دام دی الله حبیب دی الله ول حبیب الله لقب بالکل بالکل همدغه نو د برکاتو نه دا یو برکت دی چې کوم سړی نسبت خپل نبی سره نسبت راغی او خپل نبی سره نسبت دا یو لوی برکت ذریعہ ده جی جی چې د الله دوست شي او د نبی سره نسبت راغی نو دا ډېر لوی برکت بالکل جی بالکل حقیقتا جی مفتی سے محترم ماشاءالله ډېرې ښایسته خبر رواني کتونکي ان شاء الله تر اخره پورې به موږ سره پروګرام ګورو مفتی سے محترم زما دا یو سوال هم دی نو هغه سوال په دغه طریقې سره چې اکثر خو لږه تاسو خبره وکړله په رزق حلال باندې هغه تعریفات یې وشولو دا هرنګې څه نه څه وضاحت یې وشولو تر دې پورې چې دا د انبیاو یو عمل هم دی بالکل جی رزق حلال یو سنت یو عمل دی بهترین بالکل نو هغه سوال دا دی چې یو انسان رزق حلال حاصلوي نو دې دپاره څه فواید علما کرامو یا قرآن او حدیث کې ذکر شوي بالکل جی دام یو بهترین سوال دی چې ډېر اثر دی په دې سوال په اورېدلو سره او د هغې په جواب ورکولو سره نو هغه دا دی چې تاسو کوم سوال وکړو چې آیا د رزق حلال څه فواید مطلب څه فایده ثمره شته دی بالکل د رزق حلال ډېر فواید دي ډېر ثمرات دي یو د هغې نه که موږ واخلو چې کوم سړي هغه خېټې ته لقمه حلال لاړه نو ټول نه اول فایده خو یې دا شوه چې د سړي هغه دعا هغه ارزو هغه تمنا چې رب العالمین نه دی دعا وغواړي نو دا سړی خبره چې مستجاب الدعا ګرځي د دعا به رب کریم خامخا قبلوي ځکه چې د خېټې ته حلال تللی دي نو د حلالو په برکت باندې هغه علما خبره کی کتابونه علما د خبر نقل کوي چې کوم سړی د حلال رزق په تلاش کې وي او د حرامو نه ځان بچي نو د هغه زړه دا د رب کریم د خپل نورانیت نه منور کوي او د زړه کې چې دی هغه برکات او ثمرات دنیاوي او اخروی اچوي یعنی د زړه کې رب العالمین داسې یو رڼا او رونق پیدا کی چې د هغې په ذریعې سره د انسان
زړه صفا او تزکیه وشي دی چې بیا کومه دعا غواړي ځان د پاره نور خلکو د پاره نو دی مستجاب دعا ګرځي نو دا یو بهترین فایده شوه د فوایدو د رزق حلال نه چې انسان په دې سره مطلب دعا قبلیږي نو دا یو بهترین فایده شوه. بالکل لکه مفتی سے محترم رزق حلال چا حاصل کړو په دې سره تزکیه د نفس راځي بالکل جی او چې کله انسان د ګناهونو نه پاک شي نو الله تعالی مستجاب دعا ګرځي نو دا د رزق حلال یو برکت یو فایده شوه بالکل نو حقیقت ته بالکل دا شان لکه مفتی سے محترم اکثر خودی مونږ خلک د خپل بچو لپاره د رزق په تلاش کې دي بالکل جی اکثر چې کوم دی په دې شکار کې چې ز خپل بچو لپاره رزق راوړم دا غرانګي مسافرین کې ولا بهر ملکور ته ورته درومي نو کوم انسان چې دومره د بچو لپاره مهنت او خواري کوي مسافرۍ او سختۍ په ځان باندې روي مشقتونه نو په رزق حلال باندې دغه انسان ته داسې په حدیثو کې څومره ثواب حاصلېږي څومره اجر دی څومره ثواب په دې باندې مرتب دی نو مولوي صاحب تاسو چې کوم سوال وکړو دا یو بهترین سوال دی او په معاشره کې د دې ضرورت دی چې په دا باندې خلک پوه شي که موږ تاسو سوچو کو حدیث مبارک دی دا حدیث مبارک به ځان ته مخې ته کیو د هغې په رڼا کې به بیا د دې وضاحت وکړو حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمای الکسب الحلال فرض بعد الفریضه کسب حلال حاصلول دا فرض دی خو پس د فرایضو د اسلام نه یعنی لکه څنګه اول کې خبره وشوه چې دغه کسب حلال دا یو عبادت دی خو چې یو انسان کوم دا عبادات او کوم دا فرض عین عبادات چې دي د دې اهتمام وکړي د دې پابندي وکړي د دې خیال وساتي لکه مثلا د هغې نه لمونځ دی چې یو اهم عبادت دی په کار چې په دې باندې سړی عمل وکړي داسې بیا روژه دو یا زکات او حج دی لہذا دې سره سره دې نه بعد یعنی یو سړی د دې پابند شي او د دې چې دی ادا کوونکی جوړ شي پس د هغې نه دی د خپلو بچو دپاره او د خپل اولاد دپاره حلال رزق تلاش کې وځي نو د تم چې دی رب کریم د باندې رزق حلال فرض کړی دی او د ته به عمره ثواب ملاویږي چې کوم ثواب د ته په لمونځ په روژه په زکات ملاویږي حقیقت جی دې په حوالې سره امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه په زمانه کې د یو گاونډي و چې هغه لوهارو دا ډیره بهترینه واقعه ده هغه لوهارو یعنی په دې بټۍ کې به دغه وسپنې کار کړو دروازې ټایرنې ګاډرې وغیره د دې یو کاروباري سړی و لوهارو دی به چې دی سحر لاړو ماښام به ستړی ستومانه راغی کپړې په اور باندې او په شغلو باندې سوې نو وخت تېرېدو چې دا صاحب وفات شو دا لوهار چې وفات شو نو دغه زمانې یو نیک او صالح بزرګ خوب ولیدو چې په خوب کې عبدالله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه ورله خوب کې راغی نو دا ولی الله دغه نیک صالح ترنه پوښتنه کی ورته چې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تاسو سره الله څه معامله وکړه وی رب العالمین ما ته سره چې ډیر یو لوی احسان وکړو زی جنت ته داخل کړم خو لیکن یو خبره ده چې په جنت کې یو شخصیت ته چې هغه په درجه کې د مانا اوچت ته او هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه گاونډي دی په جنت کې گاونډي دی نو دا خبره چې وکړه چې کله او هغه څوک ته پوښتنه وشي دا څوک ته وي چې دا هغه فلانکی لوهار دی کوم لوهار چې کوم بټۍ کې کار کوونکی او کسب کوونکی دغه فلانی لوهار دی دغه صاحب چې سبا یې راپورته شو دا خوب د متاثره کړو روان شو دغه لوهار د کور تفتیش وکړو داغه چې معلومات وکړل اخیرا دا چې هغه کور لراغه او داغه بیبي او اهلیه او زوجین پوښتنه وکړه چې د تا په دې خوند کې داسې خپل اعمال او صفات څو داغه نه مونږ تلک صفات بیان کا هغه خزي ورته چې ما خوند کې څه صفات او هغه یو غریب او کسبګر سړی او خپل بچو لپاره به حلال رزق ګټلو هغه بس هر وته ماخام بستړی استومان راغی خو لیکن ما ته یو دوه صفات معلوم دي چې بده کې دا دوه صفات تو هغه یو صفت داو چې بده کې د رب کریم د نوم ډیر زیات قدر وو کله بم چې دای په خپل بټې کې لاګیو
او هغه وسپنه به کټکل او دغه وسپنې د کټ کېدو لپاره چې کوم د سره بغه سوټک یا پلکو نو هغه به چې شاته وړو په دغه ټیم کې به اذان وشو د مؤذن आवाज برغه د جمعات نه چې الله اکبر الله اکبر نو د به چې دا کوم پلک وړو وسپنې د کټ کېدو لپاره نو چې په دغه وخت کې به اذان وشو نو دغه به هغه شاته وړی درون پلک هغه به واپس راوړو په کلار کې به خو هغه وسپنه به گزار ور نکړو او به چې باس ما ته اوس نن د جمعات او د مسجد نه د رب کریم د در نه ماته اعلان او आवाज وسو چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح منځ طرف تراشو او کامیابی طرف تراشو زب هغه کار به پرې خو نو دا د رب کریم د نوم هغه قدر پکې وو چې هغه دون پلک سړی یوسی هغه گزار به بیا ونه کړو د رب کریم هغه درته به حاضر شو د پاره د منځو د عبادت دویم صفت شو هغه پکې داو چې د بستر استمانه ماخام راغی او خپلو چې کله به ناوخت راغی و به کتل په سیټ کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شخصیت پاسه د کوټې د چت پاسه باغه جانماز باندې ناستو او رب کریم ته به تهجد کول او د خلکو د پاره د فقې خدمت کولو نو د وخت ټیم کې یو وکړو یو ارمان او افسوس به وکړو چې کاش کې رب العالمین زمام دغه بچو د رزق د پاره څه بل ذریعہ وای او زلک فارغ وای چې د تا عبادت می کړه وای د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه غوندي شخصیت غوندي تهجد باندې په جانماز باندې ناستو ما بل کار نه کړی خو څو کوم چې د خپل بچو پر د حلال روزي ګټم نو صاحب ورته چې بس هم دغه دوا صفاتونه و چې رب کریم ته د تا خاون مبارک شه په جنت کې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه غونې شخصیت چې ګرځیدلې وجه داوا چې هغه رزق حلال د تلاش پسې راوتلی و اگر چې هغه نوافل او عبادت ته د اوزګار نشو لیکن د نیت صالح وو خو لیکن رب کریم دله په غنیت باندې او د کسب حلال په وجه باندې هغه درجه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه غونډي وګرځالو نو دا یو برکت شو د رزق حلال چې انسان هغه جنت ته رسوي دا نه لویه کامیابی او برکت بل نشته جی حقیقت بالکل چې رزق حلال څوک حاصلوي د لوی علماء مرتبه داوی اجر ورته ملاویږي حقیقت ته بالکل جی کتونکو ډېرې ښایسته خبرې وشولې د رزق حلال متعلق اورونو حقیقت دی چې ما ته چې کوم د دغه لپاره الله تعالی د خپلو بچو لپاره یو وسیله جوړ کړي او هغه وسیله د ما ته لپاره چې کوم دی دا چې زه ته رزق حلال حاصل کړو د خپلو بچو لپاره او په آخر کې دا خبره زه تاسو ته کول غواړم حاضرینو او کتونکو خبره ده چې زه ته به رزق حلال څنګه حاصلوو د هغې دپاره طریقې شته دی علماو ذکر کړي هغه طریقې دا دي چې زه ته د شکوک و شبهاتو نه ځان وساتو همداشان د حرامو نه پکې ځان وساتو بس چې خالص د اسلام په طریقې باندې او د اسلام په توګه باندې رزق حلال ما ته میلاویږي نو په هغې باندې چې کوم دی زه ته عمل وکړو نو دا د ما ته لپاره چې کوم دی یو لویه ثمره د ما ته د بچو لپاره یو خیر کیږي مفتی صاحب په آخر کې بیا هم د ستاسو یو جهان شکریا ډېره مننه الله مو قدرمن لره انشاءالله دوباره به چې کوم دی د ستاسو غوندې لوی علما کرام موږ د کتونکو ته په دې سکرین باندې راولو الله مو خوشحال که الله مو تل خوشحال و ابد لره کتونکو دا و نننی پروګرام انشاءالله روان پروګرام پرې په الله باندې سپارلی غواړم اوس درنه په دې وخت باندې غواړم اجازت وما علینا الا البلاغ المبین